نن په دې خبره کوو چې یاره د افغانستان واقعي پاکستان روان که نمبر 1. دویمه دا ده چې اکثر افغانان دا وایي چې یاره مونږ د پاکستان چې کوم دی زمونږ دشمن دی. ولې دشمن دی؟ هغه د پاکستان کومه پالیسي وه چې باوجود د دې نه چې په میلیونه افغانان چې کوم دی هغې د هغوی قربتوب یې وکړو په مهاجرت د هغوی په ژوند کې په کډوالۍ ژوند کې د هغې باوجود که مجاهد دی هغه هم د پاکستان خلاف دی، که طالب دی هغه هم د پاکستان خلاف دی. هغه په زرګونو طلبا چې د پاکستان په ادارو کې سبق ویلي هغه هم د پاکستان خلاف دي او پاکستان یې خوښ نه دی. ما په خیال بنیادي وجه د دې دا ده چې د پاکستان پالیسي یو خو د بده قسمته پاکستان تر اوسه پورې افغانستان سنجیدګۍ سره اخیستی نه دی. بله دا ده که تاریخي بنیاد حوالې سره موږ وګورو نو پاکستان په ځای د دې چې د افغان حکومت سره تعلق ښه کړی وي، د کابل سره تعلق ښه کړی وي، همیشه د ناراض چې کوم ګروپونه دي که هغه د مجاهد په شکل کې راغلی، که هغه د طالب په شکل کې راغلی، که هغه بل څوک راغلی دي، خو هغوی سره تعلق ښه کړی دی. او دا تقریبا د اویایمې لسیزې نه دېخوا چې دی پاکستان بیا په افغانستان کې همیشه دا کوشش کړی دی چې یاره د داسې بلکې د خوښې حکومت راوستلو کوشش یې کړی دی چې یاره داسې حکومت چې هغه د پاکستان د خوښې حکومتي. نو دا وجه ده نه پاکستان په دې کې کامیاب شو چې یاره د خوښې حکومت راولي او نه راوستی شي، او همیشه کوشش کړی چې کابل کې حکومت راغلی دی نو هغه د کمزوري کولو او د هغې کې افغانانو سره شامل و چې څوک پالتې کې خفه شو پاکستان ته به راغلی یا د دې ځای نه به لکه کاروایانې کولې او حکومتونه به کمزوري کول. یوه. دویمه دا ده چې پاکستان د افغانستان باندې د خبرو منلو دپاره په ځای د دې چې لکه د مینې د ورورولۍ او سافټ دغه استعمال کې همیشه سخت اقدامات اخیستي، لکه ټرانزیټ ټریډ باندې چې کوم دی هغه بندیزونه لګول، هغه څیزونه نیګیټیو لیست کې اچول، دغه شانتې بایلیټرل یعنې دوه طرفه چې کوم تجارت دی هغې کې افغان تجارت باندې بندیزونه لګول یا هغوی ته مشکلات پیدا کول، او دغه شانتې په سرحد باندې هم داسې اقدامات کول چې یاره لکه کله بیړه وغوښتل نو بس تورخم هم بند، چمن هم بند، خرلاچي هم بند، غلام خان هم بند، انګور اډه هم بند. نو د دې اقداماتو د وجې نه لکه یو خو پاکستان یو قابل اعتبار بزنس پارټنر چې کوم دی د افغانانو دپاره پاتې نه شو. دلته کې به ټرکونه به را روانو چې تورخم ته به راورسېدو بند شو. بل د افغانانو دا خیال دی داسې شوي هم دي چې کله افغانستان کې فصل پوخ شوی دی د میوو یا د سبزو نو پاکستان بارډر بند کړي نو هلته کې خلکو ته په میلیونه ډالره نقصان وشي. نو دا هم یو بنیادي وجه کیدی شي. بیا د مهاجرینو سره بعضې وخت سختې پالیسۍ دا یو څو خبرې دي. نو زه دا ګڼم او یا په افغانستان کې ډایرکټ چې کوم دی د دې ځای نه هلته کې ځایونه په نښه کول په جهازونو باندې یا په میزایلو باندې. نو دا وجوهات دي. پاکستان له پکار دی چې په دې شیزونو باندې غور وکړي چې یاره همیشه کابل کې چې هر څوک هغه د افغان ولس په خوښه او د کابل حکومت کوي د هغه سره تعلق ساتل پکار دی. دا چې کوم جنګیالان یا جنګ سالاران یا د حکومت نه خپه نو بس چې خپه هغوی پوه شه او کور پوه شه. یو دا یو بارډر حوالې سره چې کوم دی دا غیر یقیني پالیسي چې کوم ده دا ختمول پکار دي. تجارت شو، اقتصاد شو، په دې کې د سکیورټي مسلې نه دي راوستل پکار. بل افغانانو لپاره د ویزې مسله ځکه چې افغانان اکثر پاکستان ته ګوري نو ایران څه کوي، تاجکستان څه کوي، ترکمنستان څه کوي، ازبکستان څه کوي، هغه د هغوی خوښه ده. خو پاکستان د هغوی دپاره یو خصوصي ملک دی. همیشه پاکستان ته سترګې، د پاکستان اسپتال ته، د پاکستان کالج ته، سکول ته، د پاکستان کې دلته کې تجارت ته سترګې. نو د دې د وجې نه ویزه باندې هم لږ نظرثاني پکار ده، اسانتیاګانې راوستل پکار دي، بلکې بغیر ویزونې او دا سیستم جوړول پکار دي لکه پخوا چې به کېدله. نو هغه څیزونه نو هله به د افغانستان سره د ورورولي او دغه به بحالېږي. ورنه څونه اقدامات چې پاکستان څونه سختي کوي دونه به افغان قوم چې دی دا به د پاکستان نه خفه کېږي، بلکې د پاکستان په نسبت به نور ملکونو سره چې کوم دی دوستۍ کوشش کوي او د پاکستان سره هغه نفرت شو یا بدخوالي شوه هغه به